مالکین دې موري تصدیق کی صدر صاحب او ټول ولار دي چې دې مشرانو خپل کې به قسم کړو چې موږ بل دې خلکو په منځ کې فریق نه جوړیږو طرفداري باندې کوو قسم دې چې خپل تاوان نه کړی دي خپل تکلیفونه برداشت کړی خو چې دې خونزادګانو د کورنۍ نه دا غم خپل لري کی والله بالله تالله او د خدای په آسماني کتاب چې د مشرانو د جرګې کومه فیصله کړې ده چې سرتاج باندې مرګرو طلحه دي حمزه دي په منس کې چې کوم قسم وشو هغه هم داسې وو چې کوم فرهاد مرحوم قتل شوی دی د حمزه پلار نو حمزه ته د جرګې د فیصلې مطابق د منظور علي او واحد علي بچو په قرآن باندې او د الله په ذات باندې قسم وخورو چې د هغه په مرګ کې نه موږ صلاحکار نه ګناهګار او نه ملوث یو دا موږ تاسو ته اعلان کوو دا دلته چې کوم خلک واورېدو دا ټول د دې تصدیق کوي دا تسلي وشوه چې نشته دی او دا د دې دشمنو د الله څخه موږ ډېر وروسته پاتې شو نو بس الله د دې خلکو ډېر عزت وکړي او الله دې ډېر بس اجر ورکړي موږ دې څه به ورکړو څه به ورکړو دا دعا ورته کولی شو دا یو همایون یو خواص خان یو قادر خان او یو زرعلي وجي یو مولانا شاهد صاحب چې هغه شهید شوی دی دی راپاسېد او دی زموږ په منځ کې دغه شو ضمانتونه یې واخېسته موږ خو سراسر تاوان دی په هر طرف باندې ګټه پکې شته نه او چې دا کومه زموږ دښمني وه نو ټول په خپلو کې وو ترونه ورارونه د ترور بچي او ماما بچي دا ټول په خپلو و ډېر تاوانونه پکې وشو تبر دم دغه چې کوم لاس کې خپل خوتم نیولی او هغه زموږ د تنې یو بل مړه هغه هم که غټ غټ تاوانونه نقصانونه مو کړه یونیورسټۍ زمونږ دي کالجونه زمونږ دي جایداد د خلیل مومند دی خو چې په د هسپتال ورنوځي ډاکټر نه چې خوشبوی دي د ثوابې او د بنو دي او چې مټ نه دې رانیسي قرآن خوره چې د تاکاله و سپي د پارا پښتنو ځانونو پیژنې ستاسو د پارا خو بزان لا پیغمبر ناراضي ستاسو د پارا خو بزان لا پیغمبر ناراضي بل دا شکریا دا کو چې د مشرانو چې دومره منډې تړي والي دغه وکړو زموږ د پاره شپې نه کته ورځې نه کتو او شکر الحمدلله دا کار راغون کو او بس بل دا خبره چې د ټوپک کې خیر نشته که نه سراسر تاوان دی نو مونږ را روان نسل ته مو اشاره لکه دا شی دغه بس قلم دا نن سبا د قلم دور دی د ټوپک دور نه دی نن سبا شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټول نه پیله تاسو شکریا در کوم چې تاسو مونږ له ټیم راغلي تر راغی او دې کشرانو هم ټیم ورکړو نو ټوپک کې خیر نشته دی چې سړی وایي ټوپک کې خیر دی ټوپک کې سرسري بې عزتي ده که هر څنګه لکه نن دا وګوره دا قصه غونډه کې مشران ځوانان دا لاړه د خاورو لاندې شو او ارنګ کې کس کس مسړې باندې کور ته راځي خېزه دار سړې باندې عزت سړې باندې سړې باندې کور ته راځي کور بي عزتي باندې کوي نو ته بیا پښتون د څه شوي دا کې بیا پښتو د کوم راغه نو ورور مې بس دا مې سج دی چې ټوپک کې بيخي خیر نشته ګوره دا ځوانانو ګوره دا ماشومانو ګوره څومره کړي دا سم ځوانان تلاړو ملای ماته شو نو وسروره ټوپک کې خیر نشته